څلور ورځې مخکې چې د چارسدې په حدود کې د یو سوټکیس نه د یو زنانه لاش ملو شوی او د هغې شناخت وشو. پخوا راسې موږ اورو چې کله هم څوک جرم وکړي نو د هغه نه داسې څه غلطي کېږي چې هغه د هغې غلطۍ په وجه باندې بیا هغه ګرفتار شي. پولیس د دې ښځې خاوند دې کیس کې ګرفتار کړی دی او وایي چې یاره دا د غیرت په نوم باندې قتل شوی و. همدې زنانه په کیس کې تیر کال هم د چارسدې په حدود کې د دې غیرت په نوم باندې یو بل سړی هم قتل شوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو، په 24 جون سهار باندې د چارسدې تاڼې پولیس ته د غنی خان روډ نه یو سوټکیس ملو شوی و. د پولیس وینا دا د دې کیس حوالې سره ډي اس پی چارسدې دی زرداد خان هغه سره چې کله ما خبرې کولې اوس دغه وینا دا وه چې په 24 جون باندې دې ته چې کله اطلاع ملو شو چې غنی خان روډ باندې سړک په غاړه یو سوټکیس پروت دی او په هغې کې د یو زنانه لاش دی. پولیس وایي دی فورن بم ډسپوزل یونټ راوغوښته ویل چې یاره هسې نه چې د لاش سره څه داسې بارود هم وي دغه ځای کې، ځکه چې مخکې پېښور کې داسې واقعات شوي دي. دی چې کله بم ډسپوزل یونټ راوغوښتو او هغه د دغه ځای معاینه وکړه د دغه بیګ نو هغې وایي چې یاره دې کې څه بارود نشته. بیا دی چې کله بیګ نه زنانه لاش راوویستو نو پولیس وایي پته ولګېده چې یاره هغه په ډس باندې لګېدلې وه او بیا نامعلوم کسانو په دې سوټکیس کې بند کړې وه دغلته یې غورځولې وه. د پولیس وینا دا ده چې دی لاش راوچت کو او د پوسټ مارټم دپاره یې مردخانې ته ولېږه او چونکې د دې د شناخت دپاره سوشل میډیا باندې د تصویرونه شیر کړل او په سوشل میډیا باندې د دې تصویرونه په ټول ملک کې خواره شوي وو. خو دی وایي د هغې نه باوجود هم د دې شناخت ونه شو او دی بیا غرمې د نامعلوم کسانو خلاف د 302 اف ای آر درج کو او د دې زنانه د ورسای تلاش شروع کو. ډي اس پی صاحب دا یو خبر وکړه چې کله دا لاش څه ټایم میلاو شو نو دې دوران کې تاڼې ته چا ټلیفون کړی چې یاره د غني خان روډ باندې تاسو وګورئ چې چېرته د جنۍ لاش خو نه دی پروت. نو دی پولیس وایي چې یاره دغه ټایم کې دی ته اطلاع میلاو شوې وه. دی وایي چې بس همداسې به څوک وي اطلاع به یې ورکوي. دی وایي چې دغسې بیا 2-3 پیرې د ایس ایچ او نمبر ته رنګ رالو چې یاره تاسو سره زنانه لاش خو نه دی میلاو شوې. دی ورته وایي چې یاره یو زنانه لاش خو میلاو شوې دی پهله. دی که دغه نمبر نه دی ته بار بار کار راتلل پولیس ته. پولیس وایي دی ته شک شو چې یاره دا نمبر د چا دی. دی وایي د جنۍ د تصویرونه دغه نمبر په وټساپ باندې ولېږل ورته وایي چې یاره دا زنانه ده تاسو چې معلومات کوئ. ای وی چې نه یاره به زموږ زنانه کم سړي چې پولیس ته ټلیفون کړی و. پولیس وایي هغه سړي بیا وایي چې نه به زموږ زنانه خو راکه شوې وه خو بس هغه اوس پیدا شوې ده دا زموږ زنانه نه ده. پولیس وایي دی خو مختلف خطوط باندې تفتیش کو په دغه نمبر باندې امکار شروع کو چېرې کم نمبر نه به ټلیفونونه راتلل او د دې زنانو باره کې به معلومات کول چې لاش میلاو شوی دی یا نه دی میلاو شوی. پولیس وایي پهله وایي چې لاش باره کې موږ معلومات کوو چې کله مو د تصویرونه ولیکل نو بیا وایي چې دا زموږ زنانه نه ده هغه پیدا شوې ده. پولیس وایي په دغه نمبر باندې هم دې ته شک رالو او دی دغه نمبر کال ډیټا راوباسل او په دې باندې تفتیش شروع کو. دې دوران کې وایي مازدیګر اسماعیل نومې کس تاڼې ته رالو او وایي چې یاره زما ښځه چې کوم ده هغه ورکه شوې ده. دی وایي چې زه په کراچۍ کې اوسېږم او ښځه مې دلته راغلې وه مور کره چارسدې ته او هغه ورکه شوې ده. نو زه دا لاش ګورم چې موږ ته تصویر وښولو نو اسماعیل وایي چې یاره او دا زما ښځه ده او دا لاپته شوی و او دا پته نه لګي چې دا چا قتل کړی ده. پولیس وایي چې هغه نمبر چې کوم نه به کالونه راتلل هغې باره کې معلومات وشو او دې سړي نه معلومات وشو او دا ټول انفارمیشن پولیس د اسماعیل د مخې ته کېغوستل. نو د ده په خبرو کې تضاد و. ده به کله وایي چې یاره زه کراچۍ کې وم دا ښځه مې دلته مور کر راغلې وه او بیا د دې خبرې نه منکار و. پولیس ورته وایي چې دا رابطې تا کړي دي. د پولیس ته وایي چې ما رابطې نه دي کړې خو د ډي اس پي صاحب او د پولیس ټیم چې کوم دی د هغې وینا دا ده چې کله د دې په اسماعیل باندې شک رالو او د شاملې تفتیش کو او په ساینسي خطوط باندې هم د دنه تفتیش وکړو کم نمبر نه چې کالون راغلی و هغه ورته وښو. نو دا اسماعیل بیا مجبوره شو چې دا حقایق پولیس ته ووایي. پولیس وایي د اسماعیل بیا ووایي چې او دا د ښځه ده او دا د پخپله وجلې ده. د ډي اس پي زرداد خان وینا دا ده چې کله دی د ملزم نه مزید تفتیش وکړو د اسماعیل نه نو اسماعیل ووایي چې یاره زه د چارسدې مخکې دلته اوسېدم تیر کال د ده دا کور والا چې کوم دا دلته چا سره په الزام لګېدلی نو هغه سړی بیا چا وجلی د غیرت په نوم باندې د ده د دې ښځې سره چې تعلق و مبینه طور باندې. نو هغه سړی چې قتل شو دی وایي چې یاره دی بیا لاړل کراچۍ ته
نو د ملزم پولیس ته ویلي دي چې بیا به د خلکو پیغورونه کول د هغه سړی طرف نه ورته پیغورونه کېدل خلکو مو ته پیغورونه کول چې سړی مړ کو او ښځه شته نو دی وی چې یاره دی یو منصوبه جوړه کړه دا ښځې دلته راوسته دا دلته د خپل مور کاروه په د کور کې د دې زنانه یو مور او خور مو د پولیس وینا ده په دغه شپه باندې هغه د خلکو چرته په سبانه باندې لګلې دي دا کور کې زنانه د یوازې وه پولیس وی دی اسماعیل د بل رشتہ دار په مدد باندې دا زنانه مړه کړې ده او بیا دغه غورځولې ده او نو پولیس وی هغه څنګه چې د دې کیس جوړېدو پهله صرف 302 وه اوس به سره دا د فهم زیاتېږي چې د غیرت په نوم باندې قتل کړی ده څنګه چې ما تاسو وی د 400 ادیزو په علاقې کې 13 کال کې هم د دې زنانه سره په غیرت په نوم باندې یو بل سړی هم قتل شوی پولیس وی بیا چې کله د ملزم نه مزید تفتیش وکړو نو د هغه په نشاندهي باندې پولیس په دې واردات کې چې کوم کلاشنکوف استعمال شوی هغه هم برآمد کړی دی او مزید تفتیش د دنه شروع دی پولیس ویره ګورو چې د سره په دې کیس کې نور څوک ملزمان دي نو هغه هم گرفتار کیږي پولیس وی دا کوم زنانه چې مړه ده دا د 2 بچو مور و سلور کال پهله د دې واده شوی د دې یو ماشوم چې کوم دغه ټیک تا او یو ماشوم د هغه معذوره ده الله دې رحم وکړي ښځه مړه شوه خاوند جیل ته لاړو دا کم ماشومان چې پاتې شو د هغې دې کې څه ګناه وه چې هغې به اوس بغیر مور او پلاره پته نه لګي کم ټایم پورې مور خو یې لاړه پلار به پته نه لګي چې کله روځي هغې به داسې ژوند تېروي په دې لږو ورځو کې د غیرت په نوم باندې د واده شوو ښځو چې کوم د قتل واقعات دي هغه ډېر زیات دي دې نه مخکې په دې ورسک روډ باندې داسې یو واقع شوی وه د شاکبول تاڼې په حدود ډبګرۍ کې هم دغسې یو واده شوې ښځه یو بل سړي سره تللی هغه قتل شوی وه نو موږ دا واقعات دونه ډېر زیات کېږي په پېښور کې په پوره صوبه کې دا ټول تاسو ته رپورټ کوو دې دپاره چې دې نه څوک عبرت او سبق والي خاص کر واده شوې ښځې مطلب دا دی چې هغه پکار ده چې په خپل نصیب باندې خپل خاوند باندې او خپلو بچو باندې صبر وکړي ځکه چې دا ناجایز تعلقات څنګه هم وي دا څومره وخت مو چلي خو یو وخت راځي چې د دې پته هم لګي او په دې کې بیا داسې قتلونه هم کېږي نو پکار دا ده چې زموږ د دې پروګرام نه دي د خلک عبرت والی او د دې شیزونو نه دي د ناجایز تعلقاتونه دي ځان وساتي